د لسو صحابه کرامونه د 15 شعبان د روزه متعلق احادیث نقل دي. یو حدیث د تصرف ویم پاغي تفسیر کومه. ابن ماجه کې د حضرت علی رضی الله عنه حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایل اذا كانت ليله النصف من شعبان چې کله د شعبان 15 شي اسلامی تاریخ 15 ورځ شي فقوموا ليلها نو د شپې قیام وکړه د شپې عبادت وکړه وصوموا نهارها او دروازه روزونی سے فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فدک شپه باندې الله رب العزت د خپل شان موافق دنیاوی اسمان ته نزول فرمای او فیقول دا اعلان کوي الا من مستغفر لي فاغفر له سوک د سشته چې زمانه مغفرت طلب کی چې زه مغفرت وکم رب ذوالجلال اعلان کوي الا مسترزق فارزقه سوک د سشته چې زمانه رزق غواړي چې زول رزق فراخ کم الا مبتلا فاعافيه سوک د سشته چې په مصیبتونو کې مبتلا دی چې مصیبتونه ختم کم الا کذا دا اعلانات کیږي در سحر پورې حتا يطلع الفجر چې د سحر وخت داخل شي او په دې وخت کې موت اودیو اعلانات کیږي چې څوک شته داسي چې مشکلاتو کې مبتلا دي چې مشکلات ورله ختم کما دی وخت کې عثمان غنی ودی او بیا وې دعا نه قبليږي قبلې دو ټایم کې زو دی ما دی حدیث باندې دو خبره دي ثابت شوې یو دا چې د 15 شعبان روزه نیول دویم د 15 شعبان پشپه کې عبادت کول خو د دې حدیث په سند باندې کلام شته د حدیث باندې محدثینو د ضعف حکم لګول دي چې دا ضعیف دی د کې یو راوی دا سره چې داغه دا قوت حافظه کمزور شوی و قوت حافظه د کمزورتیا په وجه محدثین ویلي چې دا روایت د دې ضعیف دی او تفسیر دادا چې روایت ضعیف دی خو ضعف شدید نه دی ضعف یسیر دی آسان دی سمانا علما به پويږي چې کله دا روایت په داسې درجه کې وي چې داغه ضعف شدید نه داغه بیانولم جایز دی پاغه عمل هم جایز دی د فضیلت په باب کې ذکر کول شي چې ثواب په حاصل کې عمل به وکي خو لیکن احکامات شرعیت نشي ثابتولې شرعي حکم ته نشي ثابتولې د فضیلت په تور ذکر کول شي نو دا موږ د فضیلت په تور ذکر کوو نو بھئی 15 شعبان روزه نیول مستحب دي مستحب څه معنا شریعت پسند کړي شوی دا شریعت خوخه کړي دا کوچا اونې ولا اجر شتا کوچا اوننی ولا اس ګنا په نشتا اس اعتراض په نشتا لازم او فرض او واجب به نه غني د استحباب په درجه کې 19 روزه ان شاء الله العزيز اجر ده بس دا خبره چې زین کې وی چې د استحباب په درجه کې به فرض واجب به نه غړو همدک وجه دا چې د دې احادیث په وجه باندې اکثر فقها په خپل کتابونو کې ذکر کړی دي چې کم مستحب روزي دي پاره کې د 15 شعبان روزه هم ذکر کړی دا لکه فتاوی هندیه کې دي المرغوبات من الصيام انواع چې کم روزي شریعت خوخه کړی دي داغه یو څو قسم دي یو په کې ذکر کړی دا والثالث صوم شعبان دریم قسم په کې سره د 15 شعبان روزه نیول دا د دې حدیث د صحت علامت ته چې ته په عمل کول شي دوی محدثین اصول دي هغه وی اعلاء السنن کشتا قد يحكم للحديث بالصحه اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح یو حدیث دا سره چې سند یې صحیح نه دی کمزور دی خو لیکن د صحابو د دور نواله در اوسه پورې دیندار طبقه علم والا طبقه پاغه باندې عملی طور سره په عمل کړی دی دې ته وی تلقی بالقبول چې کله په دې عملی طور سره عمل کړی دی اوس به دې حدیث باندې به د صحت حکم لګي دا صحیح دی د عمل او د فضیلت په میدان کې به دې باندې عمل کو بل یو انسان وایي چې حدیث ضعیف دی نو موږ په دې بنیاد وایو چې د نبی له سلام عام عادت مبارک داو چې د هر اسلامی میاش
دیار لسم سوار لسم پینزل لسم تاریخ روزه به نبی علیہ السلام نیولا دیتا ایام بیز وی نو پینزل لسم شعبان خو په ایام بیزو کې شامل دی دا هغه صحیح احادیث په وجه د پینزل لسم شعبان روزه ته هم تایید ملاویږي نو کوشش وکړه چې دا روزه ونیسو د دې روزه متعلق د یو جماعت رائے دادا چې د پینزل لسم شعبان روزه فضیلت د سره ثابت نه دی وردا رائے ډیره کمزورې ده لس صحابه کرامونه احادیث نقل دي اگر چې سندن ضعیف دي خو نقل دي کنه او د اصول په بنیاد د فضیلت په باب کې به عمل کول شي نو دا رائے کمزورې ده دویم طبقه د سره چې دی دا رائے ساتي چې د پنځل لسم شعبان روزه دومره اجر لري چې لکه ګویا ليله القدر کې سړی عبادت کوي او په سبا یې روزه ونیسي دا رائے کمزورې ده ليله القدر خو به فرضي روزه ده د رمضان نو داغه پشان به نه غړي مو خو ول چې مستحب به غني فرض واجب به نه غني نو دا رایم کمزوري ده